اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن چې دی 25/6/2021 تاریخ دی. पंजाब में भी बच्चे बीमार हैं, सरहद में भी बीमार है, कराची में भी बीमार है, मगर दा पुख्ताना पे पंजाब किम दी और पे सरहद किम दी, बलूचिस्तान किम दी और अफगानिस्तान किम दी और पे टोله दुनिया की पुख्ताना शता. چا په کورونو کې چې دا معذوره ماشومانو ته وایي یا وایي چې دیو جټکه راغلی ده, دا سی پی ماشومان دي, سی پی چایلډو ته وایي, یا په خپلو کې مرشته کړې ده چې د دې دماغ کمزوري دي, دا نښې کېږي, دا پیدایش وخت کې نه دي جړېدي, د دې داسې بیماري ده چې دې په 10 ورځو کې مري په دې مونډه کې دلته دیر کې یو ماشوم ته ویلي او دا په خپل منځ کې مرشتې کړي دي او دې په هغه وخت کې جړلي نه دي په پیدایش کې. او نو دا ماشومان دا زمونږ نمبر دی, تاسو دلته مه راځئ دیر کې. زمونږ اصل کې پاکستان ته به یي چې ده نو د ټیکټرو وکړله او د اوبو مشین وکړله او موبایل وکړله او ګاډو وکړله او اییر کنډیشن وکړله او دا انور دی او د دې انور نه ګل چاپې دا سپینه حلقه چې ښکاري نو دې ته کرونا وایي. نو په ټوله دنیا کې مسلمان علاج کوي او بیا پښتون کوي. نو تاسو دا ماشومان کو څوک لکه اتوار ورځ ده نو زموږ ټول 15 ماشومان د جیلم نه پنجابین دي. نو تاسو دا پښتانه په ارض کې اوسېږئ, دې ماشومانو تاسو زه ته نشانې ښیم, دی به خبرې نشي کولی, دی به جاړي, که هر سړی په کور کې پیژني یریږي به, خبرې نه به نشي کولی, سینې به خرابېږي, ضدیاني خفه کېږي, بعضې ماشومان راغورځېږي. نو تاسو دې ماشومانو له داسې چل وکئ چې دا ستنې دي, دې ته ابډي وایي, ابډي د فارمیو کپنۍ دي او ډېرې ښې ستنې دي او ډېره ښه کپنۍ ده, خو زما اوس ورانه ده, هغه بېله خبره ده, خو ښه کپنۍ ده, زه په اعتراض په چا نشم کولی. دا بله د مکټر کپنۍ ده, ډي فاریو دي, ډي ان ډي دي, یعنې چې د چا کمې خوښي. خو اصل کې ارزانه دوايي ډاکټر ارزی کې لیکي چې دوايي مرزانه او کارم ښه کوي. نو دا ول تاسو یو څلور ستنې راواخلئ او په 8 ورځې کې ورکوئ, خو په نیم ګیلاس اوبو کې په شودو کې نه, ځکه چې هغه نور الله سره زما انټرویو شوی وه نو پکې هغه هم لږه جلتي کوله او یا به زه خپله غلطي خیر دی ومنم چې زما ورته اصل کې مطلب دا و چې په شودو کې ویټامین ډي دي. زما د خولې نه خطرې چې په شودو کې دا ستنې ورته وایي, نو د شودو نه ښې نه جذب کېږي. اوس که څوک د پنجاب نه راځي نو هغه هم ورته په شودو کې ورته وایي, که څوک د بونیر نه راځي, که څوک د پېښور نه راځي, که څوک د افغانستان نه راځي, په شوده هسې ماشومانو له ورکوئ, خو دا ستنې پکې ماته وایي. نو بیا چې کله 4 ستنې په 8 ورځې کې وڅکلې نو د هغه نه وروستو دا ماشومانو دا پنډۍ او دا پنډۍ او مټې د تودو غرمو ته له ښکاره کوو چې د تاوده غرمه پرې لګي, او چې دې ماشومانو له یو چېرته څوک مالش ورنه کړي او یو ورزش ورنه کړي. ځکه دا ماشومان معمول د ټول کاږه واږه شو, ځکه چې دې ماشومانو له مالش او ورزش بالکل منع دی, ځکه چې د دې هډوکي نرم یو کمزوري بیا ماتېږي. ټیک شو. نو په دنیا کې تاسو پښتنو زه ته ځکه هم پنجابیان هم ناجوړه دي, سندیان زه درته نه وایم, یعنې چې زما په دغه کې خو چې څومره مسلمانان دي نو ټول د انګریزانو په بیمار وخته دي. نو بیماری او تکلیف کې څه فرق دی؟ بیماری دې ته وایي چې لکه مرۍ خراب شوه, تبه راځي, وجود دړ کوي, دا وجود دړه او تبه دا تکلیف دی, او بیماری هغه ده چې مرۍ خراب شوي. دا مرۍ ولې خرابېږي؟ یوه الرجي بیماری ده. نو الرجي ولې راځي؟ د زړه اټیک چې دی دا بیماری ده. د زړه اټیک ولې راځي؟ د ملا دړ چې دا بیماری ده. د ملا دړ ولې راځي؟ د جوړونو دړ ولې راځي؟ کرونا ولې راځي؟ شوګر ولې کېږي؟ غوسې سړی ولې کوي؟ سوچونه سړی ولې کوي؟ ولې دماغي طور کمزوری؟ ولې کنځلې کوي؟ ولې سر په سړي ګرځي؟ ولې په خولې راځي؟ ولې تایراید بیماری ډېرې دي؟ ولې په ګردو کې کاڼې کېږي؟ ولې په تریخ کې کاڼې؟ خلک پسې ولې ګوري؟ په ټوله دنیا کې یو سیستم دی چې بیماری ولې راځي, خلک وله وجه ګوري. یعنې د زړه اټیک له د اټیک دارو سټینټونه پکې لګوه او مریض په کورسۍ کې مونځ کوه, ځکه چې د زړه اټیک او فالج او شوګر دا چېرته د دردونو نه مخکې نه راځي. نو د سټینټ پکې څوک لګوي, څوک وله بایپاس یا اپریشن یې کوي چې هغه ګرځېدی نشي, منډه نشي کولی. نو خلک په دنیا کې بار ملکونو موږ علاج کوو, خو خلک خو منډې وایي. نو په دنیا کې اول خلک د دې ټیرونو غم کوي, دا ټیرونه نه دي, او بیا وله د کمانو غور کوي. بیا زړه اول نه خرابېږي, دا سر چې د سړي ټیکي او دا پښې ټیکي. او د 2015 نه مخکې چاته پته هم نه وه, نه په پنجاب کې چاته پته وه, نه په صوبه سرحد کې, نه په بلوچستان کې او نه کراچۍ کې. اوس په شودو کې ستنې ورکوه او د لیوني ډاکټر نه پکې څوک تپوس مه کوه.
نو که دا لا چېرته په جرمني کې چا ایجاد کړي وي نو ټول خلک به غرمو ته هم کېناستلی او تاسو به بیا ډوز هم کتلی چې څومره ورکول دي او په څو ورځې کې ختمېدل دي. نو دې کې څه د شرم خبره ده؟ او په ټوله دنیا کې هغه من سلوا وه هر څه پکې پوره و. که چېرته بني اسرایلو جمواري نه وی کړي دا ویډیو واورېده کې دا یو ښکلې ماشومه ده تاسو به پرې ټول ماشاءالله وښئ ځکه چې بیګا هغه افغاني کلاړي وو دومره ښکلی سیکسي واخو او یو د سپیره بچی و چې دې نن ټول د بادامو تیلې خلاصه کړې ده او وایي بال یې کوم ځای ته ورسوه په عقب پسې یې وټشه ما خو پې زر زر کمنټس ولیکل څوک د سپیره بچی وي ځکه چې نظر حقي پیریان شته دی او که زه چېرته په شارجه کې وی دغه کس څه وپېژنم په خدای مې دې قسم وي چې سر مې ترې وکړ په اسات یې تاسو لږ وګورئ چې څومره ښکلی کلاړي و زما پکې څه نه و خو سترګې پې وخوځولې. نو دا ماشومان چې دي دې ته چې څوک مخامخ وګوري دې ته نظر وایي څوک چې لاندې نو خلک ماشاءالله وایي ماشاءالله. او نو دغه من سلوا وه دې بني اسرایلو کو انکار نه وی کړی هېڅ سم نه و. موږ دا پښتانه زما خیال دی د بني اسرایل اولاد یو. اوس به نه د ویټامین ډي خبرې وې نه به د کیلشیم خبرې وې نه به د کرونۍ خبرې وې هېڅ به هم نه وې ځکه چې موږ جنګونه کوو هغې به هم جنګونه کول موږ وران یو جمعواري کوو حلال مال جمع کول جومات کې نه ورکول د چا پې مدد نه کول په کور کې نه لګېدل د دې نه پیسې اخیستل فرض دي نه دا په کوم دي بالکل یې اخلئ. دویم چې دی نو وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرما عليهم شهوما او دلته وایي چربي مه خورئ او غوښه ونه خورئ د قرآن مخالفت کېږي. محمد صلی الله علیه وسلم به غوښې ته د خوراک سرداره ویله او هغه اصحاب کهف 309 کاله په غار کې پراته و شمالون هغه شمال ته یو د غار خوله وه یو مغرب ته وه 309 کاله په شمسي او 300 کاله په قمري په دې نور نه لګېد. د قرآن تفاسیر دي که چېرته د دې غار خوله مغرب طرف ته وی نو دی سوځېدل او دا حدیث دی چې کله تاسو نارینه ګرځئ نو لاندې د پړکي نه 15 یو ګوتې بره چې دا پوستکې ښکاري او بیا د نور نه ګډ چاپېر د سپینې حلقې ته کرونه وایي او بیا تاسو لږ سوچ وکړئ چې دا نور خدای ولې پیدا کړی چې دا نور نه نو دنیا خو به ختم شي بوټي به هم ختم شي مالونه به هم ختم شي انسانان به هم ختم شي. بیا هم دا سوچ کړی چې کله په پاکستان کې ټریکټر نه و او د اوبو ماشین نه او دا موبایل نه نو خلکو چې یوې کولې او غوړي خوړل نو چاته ټیکونه وو لږ سوچ وکړئ تاسو لږ څلوېښت کاله مخکې او بیا چې کله دا منګي به د ښځو راوړل او په دې ډانګو به جامې انځلې او بیا چې د ماشومانو په خاورو کې لوبې کولې نو خاورو ته به جل تلل. نو دا په ټوله دنیا کې ابن سینا اول طبیب تیر شوی دی او بیا پښتون تیر شوی. زه پښتون خبره یې نه کوي تاسو لږ دا ویډیو واورئ صرف د ماشوم هیستري زه اخلمه سر تاسو دا ماشومه چې دا ماشاءالله عایشه نوم دی عایشه ډېره یو عظیمه هستي وه تاسو ټولو ته پته وي ډېره زیاته عالمه وه او د دې ماشوم چې ستاسو دا ماشوم کله موږ کتلی و نو د دې تقریبا 19/1/2020 کې موږ لومبی کتلی و بیا ستاسو د بونیرې وایي د پیر بابا وایي بیا تاسو کور کې نه وایي ماشوم چارانو وړو نو نن چې کله موږ وکوتو نو نن تاریخ دی 25/2/2021 تقریبا د دې ماشومو 15 میاشتې او یو کال وشي چې موږ کتلی 11 میاشتې به شي کنه سر دې ماشوم به پېښور کې او ستاسو بونیر سوات کې چې و نو دې کې دې ته څه بیماري ویلو چې دا سی پی چایلډ دی سر سی پی چایلډ ته ویلو سی پی چایلډ چې دا دماغي کمزوري د وخت سره به ښه کېږي یا به نه ښه کېږي د وخت سره به لږ امپرومنټ کوي خو هغه عمر به نه کوي څومره چې نارمل ماشوم کوي صحیح نارمل ماشوم بس دغه بیماري ورته ویلو څه ورته نه وایي چې دا ولې داسې دی او بیا سر دې ستاسو ماشوم له چا شپږ ستنې مو ورکړې وي بونیر کې هغې له څه دپاره ورکولې د بون د دې کمزوري د هغې دپاره چې هډوکي کمزوري ها او بل چې دماغ نو بیا خو هغه ډاکټر له ټیسټ ونه کړه چې هغه شودو کې ستنې ورکړي بونیر کې نه هغه کله چې ستنې په شودو کې ورکولې نو ټیسټ خو نه و کړی تاسو په هفته هفته کې بس ستن ورکوله او بیا خو یې ته نه ویلي چې دې غرمو ته ورته وایي دا یې ته نه ویلي دا اوس څه دي ستنې ورکوه ماشوم مور او پلار پېژنه سی پي ماشوم دی هډوکي او زمانه تپوس مه کوه نو سر تاسو د ماشوم اوس چې موږ تپوسونه د هر ماشوم نه کوو پنجابي کوڅو کې نو نن 25 چې تاریخ دی موږ د هر مریض نه تپوس کوو موږ ته ولې پته نه لګي څومره ښه شوی په ایمان نه ته موږ ته هېڅ موږ د هر غټ یو کړي چې اوسه پورې کې څه ښه شوي نو بقول ستاسو چې دا ماشوم اول څټم سم نشي ټینګولی دا لاسونه به
کلک و دا خپې مې لږې کږې وي نو تاسو اوس وښئ چې دا ماشومه اوس ګرځي خو مګر لږه کږه وګرځي او کله راغورځېږي دا ده که نه او تاسو اوس یعنې اول نه ودرېدلی شوله نه سمه کېناستلی شوله او اوس یې د خولې نه خولې پې اوس نه راځي مخکې به پې خولې راتلې او اوس ډېره نه یېرېږي مخکې به یېرېدله او خوب د شپې اوس کوي خو تاسو وښئ چې د ورځې نه دی ویده کېږي خلک سره د شپې ویده کېږي د ورځې نه ویده کېږي او خوراک اوس کوي مګر د خپلې په لاسونو کې سم نشي نیولی او شپږمه دا ده چې بې سینه په 18 میاشتو کې چېرته نه ده خراب شوې ماشاءالله ټوخی بیا چېرته نه دی کړی زه ته ځکه مسلمانان پوښتنه وایم چې کله په جومات کې چا ټوخی نه کاو که نه بیا چې دا عمل ټیک شو چې ټوخی نه ورک شوی که نه نه کېږي او تاسو سره اوس وښئ چې بیا اوس معمولي بابا وښي مونږ پې معمولي پوهېږو نور خلک یې په خبرو نه پوهېږي او تاسو وښئ چې اوس چیچل ډېر نه کوي او بیا چمجیم دې په میتیاز کې ولیدلي وو او اوس واړه د وړو سره جنګونه کوي داسې ده که نه او اوس لاسونه خپې کلکې نه دي مخکې د لاسونه او خپې کلکو او سختې به وي او د میتیازو دپاره وینا نه کوي دا وه که نه سر او اول کې خپلوان سب نه پیژاندل اوس خپلوان پیژني مور هم پیژني پلار هم پیژني او نور د کورونو واړه هم پیژني بخه ولې دا ستاسو خو اوس د دې غټه مسله چې دا اوس چې تاسو وښئ چې د دې لاړې راځي معمولي او لږه کږه وږه ګرځي او په دې تخرګونو کې دانې راځي دا دي که نه څه د ماشومه ته لږ ګرځولی شئ تاسو لږ پخپله باندې ځئ ازه بچو هله دا واله دا واخله دا واله هله راځه ته ماله راځه یا عایشه نه پلار راځه عایشه راځه نه پرېږده راځه ګډ شاټ راځه جوړې په خیر دې لږ داسې هلته تېر شه دا ماشومه چې څوک کیني نو دې باندې به ماشاءالله وښئ چې شولو اوخه جوړې په خیر راځه ماته اوهو جوړې څنګه څنګه چشمې در واله نه دوربین درکړم ما ورته د خلکو چشمونه دې خلاصېږي داسې په دې ښکو نه داسې زور به زما هم پته نشته که نه زه هم 15 کاله خو پټ پاتې شوی وم د لمر نه دا واله تاسو سي په پښتنو دې ته د دې اصل بیماری چې وه د دې دماغي کمزوري نه وه د دې دماغ سم و خو په دې چا سوچ نه و کړی دې ماشوم باندې چا دماغ نه و استعمال کړي چې د دې ماشوم یوه پیشه سي چې دا په اوړي کې سوري ته کښېني که غرمو ته کښېني یوه دویم یې ورله خوراک نه و چیک کړی یعنې دې ماشوم یې دماغ سم و خو په دې چا دماغ سوچ نه و کړی چې دې ماشوم یې کو دماغ یې مکړه چې دماغ ولې کمزوري دي ولې لاړې راځي ولې دا ماشوم په عربو کې هلته پیدا شوی دی صرف ماشوم په عربستان کې پیدا شوی که نه په هسپتال کې څوک فاطمه ډاکټر او څه نوم یې شبانه چې دا نو ام د اس نه شروع ده نو چا دا نومونه خو چې د اس نه شروع دي دا خو د سنلایټ ته کښېني که نه نو دا ماشومان چې دي دې کې دا پاکستان کې چې کوم ماشومان دي ما دا نیم سره لیکلي نیم تور ځکه چې زه یو پښتون یم خو نن زه سره لیکل د انګریزانو دپاره کوم ځکه چې موږ پښتانه د انګریزانو په بیمارۍ اخته شو خو مسلمان ولې چېرته دی پښتون دی پنجابیان هم بیمار دي سندیان هم بیمار دي خو دا سور نشان چې دی دا زموږ د پښتنو دی ځکه هره پارټۍ کې زه د هغې پارټۍ ملګری یم چې څوک د ملک له خدمت کوي او زموږ څه ملک دی هغه چیني دي د ګوګړو چیني دي په کوم ځای کې دي په چترال کې ده یوه په منګاپیر کې ده 3 ورځې پکې ولاړم به پم ختم شو بیا موږ اسلامي ملک یو
بیا موږ له الله نور راکړی بیا ته امریکا او دا روس ولې په دې پاکستان پسې راځي یا خدای بندګانو لا اله الا الله محمد رسول الله زموږ د ملک په شان بچت کوي ما لږ ملک کتلی دی د دې ملک سره مینه کول پکار دي موږ لیډرانو ته پرېږدي چې لیډر هم ذمهوار دی وارمې او ملا موږ د خپله څه کوو پکار چې موږ په خپل هم سم کار وکړو که نه نو د نور ته هم نشي کېناستی کم یو مړ دی او بیا تاسو لږ سوچ وکړئ چې ما واورئ چې د نور نه وایي کینسر یې کېږي نو 40 کاله مخکې څومره کینسر شوی و لږ دا هم سوچ وکړئ نور ته چې نه کېني نو 15 کینسر یې په خپله کېږي نو دا ریکټس ماشومان دي دې ته په پاکستان کې سی پی چاڑ وایي دا دی اس کی دماغ کمزور ہے تاسو اپنے میں رشتہ کیا ہے اس نے روتی پیدائش کې نه دي جړلي نو چا چې جړلي نو هغه خو هم نشي ګرځېدی او د چا چې دماغ دا کمزوري په دې روډونو باندې منډې نه وایي تا اوس څه باندې وله پیدا کوئ او دې مور په شودو کې زهر دي دا هم پکې ویلی شي دا پیدایش کې چغه نه دی ایستلی او دا معذوره ماشوم دی دا نښه کېږي دا په خپل منځ کې پټې کمزوري دي او د دې په لندن او په امریکا کې علاج نشته دا یوه خبره وته پنجابیان هم صحیح کوي دلته ځکه دلته زموږ داسې کلینک دی چې دا یو ریسرچ کلینک دی ریسرچ کلینک دې ته وایي چې د نور نه کېناستلو د وجې نه کمې بیمارۍ کېږي هغه باره کې ریسرچ دې ته وایي نو دا یوه خبره وته بالکل صحیح کوي چې زه له ځکه چې په لندن او په امریکا کې نور نشته دومره نو دې ریکټس ته به دې پښتنو پخوا باندې څه نوم واخه پښتون د ځوان بچي ډېر هوښیار دی دا ورته پخوا ویلي چې دا کمزوری ماشوم دی او سوری پې شوی دی یعنې دې پښتونو ته اسانه خبره کړې وه چې د خدای بنده د ماشوم بیماري نوم د کمزوري ده او وجې دا دی چې سوری پې شوی چې دا ماشوم بیا چېرته 20 منټه دا مټې او پنډیو له غرمو ته پټې نه کړي چې کله ته دا پټو ته ځي نو دا ماشوم دې پټو ته د ځان سبوزه او دا مټې او پنډۍ وله په دې پټو کې تودو غرمو ته ښکاره کوه او که کومې جینکۍ په کور کې او لوښي وینځي نو هغه چې د پټو نه پلان راشي چې په دې غولي کې وله اوبه راواخلي او دا پښې وله دې غرمو ته وینځي او په خپله مټې او پنډۍ ښکاره کړي او خپل لمونځو کې په کور کې مټې او پنډۍ بېدې کول ځان له د زنانه دپاره ګناه نشته بار منه ده او چې کله پټي ته تلي نو دا ماشوم د ځان سبوزه او کله چې د کور نه شړومبې او لسی او ماسته راوړي نو دا سپین سپین کوچ لسی او ماسته سپین ماسته ورکوه او په پاکستان کې ښه مسته زندگی د انګریزانو د بیمارو نه بغیر تېروه او چې کله جمع شي نو د چرګانو انډه را د کور او شاتره خوټ کوه او خورې لږ سوچ وکړئ دا خبره ما ته څه پته وه چې لوی هم ګوډ دی واړه هم ګوډ دی اوس دا ریکټ هغه انګریزانو چې ریکټ پولیو او ټي بي د 3 بیمارو ته انګریزانو ډارکنس ډیزیز ویل د تورتم بیماری د تورتم او دې ته پښتون ویل چې سوری پې شوی دی نو پښتون زموږ انګریزان د قرآن او د پښتون د مسلمان نه نقل کوي قرآن او حدیث کې خو هر څه شته دی او بیا دغه پړکی چې سړی ښکاره کوي او په دغه باندې د انور لګېدلی نو کولسټرول نه دا جوړېږي نو کولسټرول به نه سیوا کېدلی او پاکستان کې به اټیک نه کېدلی نو دا د الله دا تور نوري دا ایشواګانې راشي دا په سار کې د دې فریکونسي د 400 نه زیاته ده دا په سار او مازدیګر کې د دې نه ځان ساتي خطرناک دي ای وایډ او بي د بیس په غرمه کې دي نه بي شواګانې په دې پوستکي باندې راشي په دې پوستکي اپیډرمس لري بیا په دې کې دوه لیرونه بیزیري او سپنجوزم نو په دې کې 7 ډي هایدروکولسټرول دا د چربۍ یو قسم دی نو کله چې د انور ولګي په دې پوستکي نه پوستکو کې د پری وټامین ډي 3 جوړ شي بیا د پوستکو نه د ینې په تور جګر ته راشي هلته د ډي 2 جوړ شي بیا ګردو ته راشي هلته د هارمون ډي جوړ شي بیا د هارمون ډي کولمو ته راشي هلته کیلشیم جذب کوي د هډوکو دپاره د غاښونو د بدن سیل دپاره بل میګنیشیم جذب کوي نو میګنیشیم ماشومانو کې د وخت نه کمې نو لاړې به یې خبرې نشي کولی ډېرېږي غټ بنیادمان سوچونه کوي وهم پرې راځي سوچونه کوي خولې راځي خته سپینېږي خېجي څنګه چې ما نه درې کړي لید راځي سقالت پرې راځي د خولې خوند یې خرابي غوسې کوي کنځلې کوي خودکشي کوي غلا کوي سودخوارۍ او ټول نه خو ډېر زیات خلک سود کوي الله تعالی وایي سودخوره زما جنګ ته تیار شه او سوچونه کوي او ویرېږي او ډېر درځېږي او خولې پې ډېرې راځي په انسان او خفه کېږي او بیا چې کله دا هارمون ډي کم شي نو په وجود کې زنګ نه استعمالېږي نو د وجود قدرتي طاقت کم شي جراثیم لګي او بله چې کله په دې پوستکو نور ولګي نو الله تعالی ته لیتیسیډین په دې پوستکو کې جوړوي لیتیسیډین راوباسي او لیمفوسایډ نو دا هم دوه هتیار دي چې جراثیم لګي نو د وجود قدرتي طاقت کمزوری شي نو موږ ته په پاکستان کې کرونا ټي بي بادونې او زکام او ډینګ او د دمې بیماري او الرجي او اټو ایمون سیستم ته وایي داسې وشي نو شوګر وشي برګې وشي او
کله چې هارمونډي د 75 نه چرته مه کموي چې کله د 15 نه کم نو 15 کاله پورې به بیماري وي نو بیا په وجود کې پیراتایراید هارمون سیوا شي دې تبعي وکړه نو بیا د هډوکو نه کلسیم رادري کړي خوري ماشومانو کې ریکړ چې د ملا درد شروع شي ګلونه هډوکي ټول هډوکي کمزوري شي او غاښونه خرابېږي او پیراتایراید هارمون چې کله سیوي د ګردونو نه کلسیم ډېر د کولمونو جذب کې نه کاڼي شي بیا اټیک څنګه کېږي کله ته نور ته نه کېني نو دا هارمون ډي چې کله دی نو دا 7 ډای هایډرو کولېسټرول د چربۍ قسم دې ته نه بدلېږي چې دې ته نه بدلېږي لکه د ټانکۍ نه چې اوبه راځي نلکو ته او په نلکۍ کې بنده وساتي او ټانکۍ ته نورې اوبه هم راځي نو هغه ټانکۍ وپړسېږي چې وپړسېږي نو وزن په پاکستان کې سیوا شي او یا دا ټانکۍ سر وشلېږي هغه په سر کې راګوښلېده او هغه ټانکۍ نه چې کوم نلکۍ راځي نو په هغه کې شګه راشي هغه رګونه یې بند شو او بیا پیریفرال واسکولار ډیزیز د څټکې رګونه او دا واړه شاخونه یې هغه هم بند شي خو دا نو تاسو دا ای شواګانې استعمالوئ او بي بهترین دي سی یادوئ زه تله جوړوم اوکې تاسو کوشش کوئ چې اټیک ولې کېږي شوګر ولې کېږي نو تاسو غټ هم دستنې وڅکئ موږ د کم وخت نه نارې وو اوکې تھینک یو دا عایشه ده زه ډېر خوشحاله یم چې ګرځي The best award for the doctor is the recovery of the serious patient. جرمنیان وایي چې بهترین انعام د ډاکټر دپاره هغه دی چې هغه مریض ښه شي چې هغه ډېر سخت دي حالانکې دې ته وایي چې دا نه ښه کېږي دا کومه بیماري ده چې نه کېږي د محمد صلی الله علیه وسلم حدیث دروغ دی قرآن دروغ وایي او the best award for the doctor is the recovery of the patient. بیا جرمنیان وایي پښتانه دي you should be fight when it is your right don't fight when not your right وجنګېږه چې حق دی مه جنګېږه چې حق دی نه څوک چې زموږ سره جنګېدل څه حل دی او وایي دومره دروغ ووښه چې 40 ګنټې پس ثابت شي چې دا دروغ خو دومره رښتیا ووایه چې ډیکیډ وروسته ثابت شي ډیکیډ 10 کال ته وایي دومره رښتیا ووښي نو که ما درته دروغ ویلي ما نه خو به الله سزا راکوي که نه په دې ولو مې په رښتې نه دي ناستې په ما به غذا نه یي ګواه په ما به خپل اندامونه نه یي ګواه ما خو ټیک شو ګناهونه ډېر دي خو په ډاکټرۍ کې ته ما کوم دروغ ویلي دي او بیا به محمد صلی الله علیه وسلم ګواهي نه کوي او بیا به د الله نه او د ځمکې نه منډه لاندې کوي الله به تپوس نه کوي نو د ښې خبرې چې چا ته ورسي نو بل ته یې رسوي نو تاسو ته خو ما ښې خبرې ټولو ته رسولي که څوک طبیبان دي که څوک عوام دي نو زما نه پکې تپوس ونې نه کوي دې څه ګناه ده ځکه چې دا ماشومان خو د ګلونو ماشومان دي په دې خو ټول کور پخړی د چا په کور کې چې ماشومان یې بیمار دي نو هغه به نه خفه کېږي تاسو هر څوک په خپل کور کې سوچ وکړئ لږ او زمونږ یو ځل پیسي بیا خو زمونږ نه وي نو غرمو ته هم نشي کېناستلی په خپله بیا په دیر کې لا اوسه پورې خلک ناجوړه دی په سوات کې ناجوړه دی ځکه چې پرون یو مریض وایي ستا پیس دی نو ولې تاسو پېښور ته ځئ لاهور ته رسېدلي وایي سوات ته نو زموږ خو یو ځل پیس دی نو یو ځل ټوټل په ټول عمر کې 8000 روپۍ لګېدل کومه غټه خبره ده اوکې تھینک یو نو زما خیال دی چې تاسو اوس وړی دی او دې ګلونو ته وګورئ دا ګلونه ټول دغه دي اوس په څوک د ونو د سوري دا مټې دا کالج سکولونو استادانو ته زما درخواست دی چې خدای ته وګورئ ټول ماشومان سکولونه پرېښود زه دلته ګورم او راولیږي دا په دې غوږونو کې ویسټیبول نر دي نو دا کمزوري شي اورېدلی کم شي نو دا ماشومان چې کله د سکول نه تاسو هلکان چوټي کوئ نو دا ورته نصیحت کوئ چې دا مټې غرمو ته ښکاره کوئ یا پیسملي کوئ او دا ماشومان چې کله کور ته راړي شي نو دوی پوهېږي چې تاسو د میندو سره په دې غرمو کې لوښي اینځئ دا پاکستان بالا ترقي کوي چې دې پاکستانو وپېژاند چې په غرمو کې دا پیدا ده که نه دا ملک نه مالداره کېږي اوکې تھینک یو السلام علیکم